بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 39 نمبر درس دی. ضمیر منصوب متصل به وایو. دینه مخکې مونږ د ضمیر درې واړه قسمونه زده کړي، حالت رفعي، نسبي، جري والا ضمایر. د ټولو معنا یو شانتي وي، صرف حالت رفعي کې یو قسم کې وي، حالت نسبي جري کې یو بل قسم کې وي. بل خبره د دینه مخکې مونږ ضمایر مرفوعه، متصله او منفصله غویلې دي، او نن ان شاء الله ضمیر منصوب متصل بوایو. دینه پس بل درس کې ضمیر منصوب منفصل بوایو. ضمیر منصوب متصل څه ته وایي؟ منصوب معنا نسب والا، او متصل معنا چې متصل یوځای وي. متصل معنا یوځای او منفصل معنا جدا، چې خپل عامل سره یا فعل سره یا داسې حروف سره یوځای وي نو هغه ته متصل وي، او چې نه فعل نه جدا وي یا خپل عامل نه جدا وي نو هغه ته بیا منفصل وي. اوس د ضمیر منصوب متصل تعریف زده کوو. داسې ضمیرونه چې فعل سره ملو وي، یعنی فعل سره یوځای راځي، فعل سره متصل وي، ملو شوي وي ورسره، او په ترکیب کې مفعول به وي. ګورئ درې کسان کار کوي، یو ته فعل وي، یو ته فاعل وي، یو ته مفعول وي. فعل مدد کول دا فعل دی، دا کار دی، او چې څوک مدد کوي هغه ته فاعل وي، او چې د چا مدد کیږي هغه ته مفعول وي. لکه مثلا زید د عامر مدد وکړو، زید د عامر مدد وکړو، نو دا زید پکې کار کولو والا دی، دا فاعل دی، او چې دا د چا مدد کوي که نه هغه ته مفعول وي، او چې کم کار دی دا مدد نو دغه ته فعل وي. نو درې کسان کار کوي، فاعل، مفعول او فعل. فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول، دا درې کسان کار کوي. نو دا ضمیر منصوب متصل چې دی که نه، ضمیر منصوب متصل دا فعل سره ملو وي، خو دا به په فعل کې مفعول به به وي، هغه درېمګړی به وي که نه، چې د چا مدد کیږي هغه به وي. جي اوس ګورئ بیا یو ځل زده کوئ. داسې ضمیرونه، ضمیر منصوب متصل څه ته وایي؟ داسې ضمیرونه چې فعل سره ملو وي، یعنی فعل سره یوځای راځي او په ترکیب کې مفعول به وي، یا داسې حروف سره راشي، داسې حروف سره راځي چې اسم لا نسب ورکوي. بعض حروف داسې دي چې هغه د اسم نه مخکې ولګي نو اسم حالت نسب ته اړوي، نو هغه حروف هغې ته تقریبا یو شپږ حروف داسې دي، حروف مشبه بالفعل، ان، ان، کأن، لیت، لکن، لعل. دا په خپل ځای باندې ښه په تفصیل سره را روان دي، صرف نن دونه زده کوئ، تعریف زده کوئ د ضمیر منصوب متصل. یا به دا د فعل سره ملو راځي او مفعول به به وي، یا به د داسې حروف سره راځي چې هغه حروف اسم له نسب ورکوي، لکه انی، دا ان دی، او دې سره دا یا ضمیر منصوب دی. دا ان چې دی دا حرف دی، او دا نا ورسره دا ضمیر منصوب دی. ان حرف دی، دا کا ورسره ضمیر منصوب دی. ان حرف دی، کوما ورسره ضمیر منصوب دی، او داسې تر ټول ضمایرو پورې. اوس جی د واحد متکلم ضمیر وایو. دا ضربه فعل دی، دې کې دننه هو ضمیر فاعل دی، او دا نی چې دی که نه دا نون دی، دا نون وقایه معنا د بچ کول. دا یا نه ده، یا دا ځان نه مخکې حرف باندې زبر غواړي، زیر غواړي، یا د ځان نه مخکې حرف باندې زیر غواړي، دا یا متکلم والا. یا معنا ده ز، یا معنا ده ز. نو دا یا چې ځان نه مخکې زبر غواړي او فعل د یا خبره نه مني، نو د دې یا او د دې ضربه په منځ کې دا نون وقایه راغی، نو د نون وي د یا ته چې یاره زه به ستا خبره ومنمه، دا زیر به زه په خپل ځان باندې راولم، خو دې ضربه ته څه مه وایه. نو د نون ته نون وقایه، ځکه وقایه معنا ده بچ کولو والا. نو دا د نون دا فعل د زیر نه بچ کړی ده، ځکه دا یا خو ځان نه مخکې زیر غواړي، یا ساکن ځان نه مخکې زیر غواړي، او با باندې زیر راتلی نشي ځکه چې دا فعل دی، فعل د یا خبره نه مني. نو بیا د نون وقایه پکې درېمګړی راغی، د دې یا ته ووي چې زه به ستا خبره ومنم، خو فعل ته څه نشي ویلی. ټیک شوه. نو ضربه معنا ده هغه یو سړي وخل وکړه، نی زه، مطلب یې دا دی هغه یو سړي زه ووخلم، هغه ضربه نی. دا ضربه فعل دی، او دې کې هو ضمیر فاعل دی، او دا نی ورسره مفعول به دی. نو ګوره دا نی دا ضمیر منصوب دی، دا د ضربه فعل سره متصل دی، ملاو دی ورسره. ضربه نی هغه یو سړي زه ووخلم، ضربه معنا ده هغه یو سړي، او نی معنا ده زه ووخلم. ضربه معنا ده هغه یو سړي
وخلم نی ز. اوس د تسنیه و جمع متکلم ضربه هغه یو سړي وخلم نا مونږه هغه یو سړي مونږ ووخلو نو ضربه فعل دی که هو ضمیر فاعل دی او دا نا ضمیر منصوب دی. نو ګورئ دا د فعل سره متصل راغلی یو ځای ورسره میلاو ورسره راغلی ځکه ورته ضمیر منصوب متصل وایي چې دا خپل فعل سره متصل راځي او دا ضربه فعل دی که هو فاعل دی او دا نا ورسره مفعول به دی. ټیک شوه دقه شان دا ضربه فعل دی هو پکې فاعل دی دا یا ورسره مفعول به دی. ضربه معنا ده ضربنا معنا ده هغه یو سړي مونږ ووخلو. उस एक मर्द ने हमें मारा मुंगे वखलू. ठीक शुआ उस गोरे वाहिद मुजक्कर हाजिर लराशे ज़रबा फेल दे और देख हुआ ज़मीर फ़ाइल दे और दा काफ वर सर मफ़ूल बिही दे दा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल दे दे काफ सर मुत्तसिल दे फेल सर मुत्तसिल दे नो दा ज़रबा फेल दे कि हुआ ज़मीर फ़ाइल दे और दा काफ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ूल बिही दे. नो ज़रबा हागा यो सड़ी वखलो का तो هغه یو سړي ته ووخلی. ضربه کوما هغه یو سړي تاسو دواړو ووخلی. ضربه کوم هغه یو سړي تاسو ټول ووخلی. اوس واحد مؤنث حاضر لراشي. ضربه کې هغه یو سړي ته یوه ښځه ووالي. ضربه کوما هغه یو سړي تاسو دواړه ووخلی تاسو دواړه ښځې ووخلی. ضربه کنه هغه یو سړي تاسو ټولې ښځې ووخلی. اوس ګوره جی ضربه دی کې هو ضمیر فاعل دی او دا بل هو چې دی دا ورسره مفعول به دی. نو ضربه هغه ووخلو هو هغه اس نے اس کو مارا. ضربه هو مانا را اس نے اس کو مارا یعنی زید نے عامر کو مارا. نو اوس دا زید په ځای باندې لکه زید عامر ووخلو نو دا زید په ځای ضمیر راوړو او د عامر په ځای ضمیر راوړو. ٹھیک شو نو دواړو ضمیرونه یې راوړو هغه ووخلو. ضربه هو هغه ووخلو نو دا ضربه فعل دی که هو فاعل دی او دا هو ضمیر ورسره مفعول به دی. ضربه دا فعل دی هو پکې فاعل دی هما ورسره مفعول به دی. ضربه هما هغه یو سړي هغه دواړه سړي ووخل. ضربه فعل دی هو پکې فاعل دی هم مفعول به دی. ضربه هغه یو سړي هم هغه ټول سړي ووخل. واحد مؤنث غائب لراشه. ضربه هغه یو سړي هغه یوه ښځه ووخله. دا ضربه فعل دی هو پکې فاعل دی ها ضمیر ورسره مفعول به دی. ضربه فعل دی هو پکې فاعل دی او دا هما چې دی دا پکې مفعول به دی. نو ضربه فعل دی فعل فاعل دی دې سره دا هما ضمیر متصل دی منصوب دی نو دا ورله مفعول به دی. د ده معنا ده هغه یو سړي هغه دواړه ښځې ووخلې. ضربه هن دا ضربه دی. ضربه هن هغه یو سړي هغه ټولې ښځې ووخلې. ضربه فعل دی هو پکې فاعل دی هن ضمیر مفعول به دی. اوس ګورئ جی دا زموږ سره دا ضمیر منصوب متصل دی. ضمیر منصوب متصل هغه ضمایرو ته وایي چې فعل سره یو ځای راځي. ضربني ضربنا ضربني ضربنا ضربکا ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکن ضربهو ضربهما ضربهم ضربها ضربهما ضربهن. اوس دلته کې ورته یو نظر وګورئ. دا ضربه دی ضربه دی دې کې دا دوه ضربه فعل دی هو پکې فاعل دی هو او دې سره دا کاف مفعول دی مفعول به. نو د دې ترکیب به موږ داسې کوو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره خپل جمله فعلیه خبریه شوه. بل ورته ګورئ جی لکه مثلا دلته ګورئ ضربه فعل دی هو پکې فاعل دی او دا نی ورسره مفعول به دی. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. نو دا ټول موږ سره جمله فعلیه خبري دي دا 14 وانه. د سره یو فعل دی د سره او پکې دنده فاعل دی او دې سره چې راکم ضمیرونه دي دقه دا نی او نا کا کوما کوم کی کوما کننا هو هما هم ها هما هن
دا د ضربه فعل سره لګېدلي دي نو دا ضربه فعل او فاعل دی او دا نی نا کا کما کم کی کما کن هو هما هم ها هما هن دا ورسره مفعول به دي دا ټول ضمایر چې کم ده خدا د فعل سره متصل دي ملو دي ورسره نو ځکه دې ته ضمیر منصوب متصل وای ٹھیک شو جی او دا ضمایر چې دي دا نی او نا کا کما کم کی کما کن هو هما هم ها هما هن دا د ان سره ټولو سره راځي انني اننا انك انكما انكم انك انكما انكن انه انهما انهم انها انهما انهن او ان سرم راضي نو دا ټول دي دته داسې حروف چې هغه اسم له نسب ورکي نو دې سره دا ضمایر منصوب متصل راځي او د خپل فعل سره متصل راځي حروف سره متصل راځي هغه حروف سره چې اسم له نسب ورکي او خپل فعل سره متصل راځي نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام